څوک چې منځ کوي مؤمن چې نه کوي کافر دی. منځ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مؤمن او د کافر مابین کې فرق پرې منځ باندې دی. څوک چې منځ کوي مؤمن چې نه کوي کافر دی. که انکار ته وکي به صراحتن کافر، خو چې منی او به نه کوي. د امام اهل سنت والجماعت احمد ابن حنبل مسلک دا چې دا بیمانه دی وجل په کار دی. امام شافعي امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې حد په جاری کوي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي زندان له واچوي تر څو پورې دا سړی توبه وباسي یا د قشن الته مردار شي. خو په دې ټولو کې قول راجح هغه د امام اهل سنت والجماعت احمد ابن حنبل له چې یو سړی د وکړو په عمر شي معصوم پیغمبر فرمایي د مانځه امر وکړي چې د لس کلو په عمر باندې شو وي چې کله به بالغ شو به نه کوي دغه به وجل پکار دي. موږ دومره اوچت حیثیت لري. امام ابن قیم رحمه الله فرمایي وې دوه حالاتو کې انسان د الله مخله ودرېږي. یو حال د منظر یو میدان د حشر ته چې کله په دې منځ کې ودرېږي وګوره چې په کوم کیفیت باندې ته ولاړې. سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب هغه به د خپل عاملانو کوم خلک چې هغه مقرر کړي مامورین هغه د منځونو پوښتنه وکړه چې کله منځونه به برقرار و خبو د سنت طریقې برابر وو بعد دغه نه به هغه په د خپل حدود باندې پری خود و الا کن ایسه به دا معزول کړ. صلوا كما رايتموني اصلي د چې منځو کې لکه څنګه چې منځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وې زکو صحابه وغیرہ کاته من با احادیث پیغمبر علیه الصلاه والسلام لګورو. اقامت الصلاه به سره ویل شي چې کله 15 شرطونه اسمن پر مانځ کې راشي حي علی الصلاه دا 15 شرطونه وګورستا په مانځ کې دي کنه د بل ملګری پر مانځ کې دي کنه د مور او د خور پر مانځ کې دا 15 شرطونه موجود دي کنه کوو د حي علی الصلاه مطلب باندې به ته پوهیږي. هغه په دې طریقې یو دا چې انسان به دې مانځ اقامت کوي رایج کوي به د څه ځای کې چې خلک د سنت طریقې مانځ سره عادت نه ته ال تراجیک رایج کا دې ته ویل کېږي عملی منځ.